السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سماک ټي وي چینل کې درتار کله امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمندونه نه خبر مخې ته راغلي دي د پی ټی آی سرګرم کارکون شهباز ګیل چې مخکې ورځ کې حکومت پسې ډېرې زیاتې بدې ردي ویلې وي فوج پسې خبرې کړې وي بیا د هغې نه بعد حکومت گرفتار کړی دی او ډېره زیاته سخته سزا یې ورکړې ده او د سزا نه بعد یې ورسره جنسي زیاتې کړې ده آیا دا خبره رښتیا ده چې داسې جنسي زیاتې کړی او که نه راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ خوا کې وساټلۍ نشان وهئ چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي پاکستان کې ډېر زیات بدخل شروع دی د پاکستان معیشت رو ترو په ښکته را روان دی هر یو کس د خپل مفاد لپاره منډې وهي چې خپل مفاد پوره کړي باید عوامو څه غم نه کوي نه څه سوچي بس خپله خېټه صرف ډکوي شهباز ګل چې دا د پی ټی آی سرګرم کارکون حکومت پسې خبرې کړې وي بیا حکومت گرفتار کړو هغې نه بعد یې والله بیا سخته سزا هم ورکړه او ډېر خلک دا خبره خوروي چې دسه جنسي زیاتې شوې دي دسه هیڅ کله هم جنسي زیاتې نشي کېدی دا خبره دروغ ده د خلکو اسې پروپاګنډا خوره کړې ده صرف یې وخل یې وله ورکړي دي سزا یې وله ورکړې ده د دې دپاره چې آینده دپاره بل هېڅ حکومت پسې خبرې ونه کړي حکومت د ټولو دپاره یو شان دی الله تعالی دې پاکستان باندې خپل فضل او کرم وکړي الله تعالی دې پکې دا غربت او دا ګرانی خپل رحم سره ختم کړي دوستانو دا आवाज زموږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل باندې سره سبسکرایب کړئ خو وساټلای نشان وي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي والسلام